بیګا دلته غله راغلي دي ښه تاسو ته پته ده چې 2 کاله وړاندې موږ نه بجلي کټ شوې ده د هغې موږ په تیاره کې پراته یو شیشې خو د ورځې کار وکړي د شپې خو بیټرۍ کار نه کوي ځکه چې بیا هغه تیارې هغلته ښه موقع میلاویږي. د ارشاد ولد نصرالله په دوکان باندې غلو اټیک کړی زمونږ سره بیګا د واردات شوي دي. زه خپل د شکور تاڼې نه مندڼي تاڼې نه د ارشاد ولد نصرالله په دوکان باندې غلو اټیک کړی چې یوه پیرۍ کړې وه په هغې کې د 3 ورونه 3 د باترومونو ورونه او 3 کړکۍ دا چوکاټونه یې وړي دي. دویمې پیرې ته راغلي وو او دا پوړۍ وړه خو دا لږه درنه وه نو څه درز مرز یې کړي دوی پرې ایښ شوي وو بیا یې پره کړي نو هغه سړي چې کوم دي په تښتېدلي دي او دا کار یې کړی دی خو موږ د حکومت نه نور دغه کوو چې په دې سړک باندې ګشم مقرر کړي او د دې خلکو د مال حفاظت هم د دوی فرض دی. نو تاسو ته پته ده چې د مهنګایۍ یو لهر شروع دی په پاکستان کې او بیا دلته دا نشیان هم ډېر دي پوډران هم ډېر دي او داسې غله چې کوم دي دا هم ډېر زیات دي. هر سړی چې کوم دی په حفاظت کې نه دی په امان کې نه دی شوکې کېږي ډاکې کېږي دلته دا سولرې چې کومې دا پټېږي بیټرۍ د خلکو د جوماتونو نه پټې شوې بیګا دا واردات شوي دي او دا چې کوم دی نو ډېر غریب خلک دی د تقریبا 1 لک روپۍ دا نقصان چې کوم دی دا ورسېدلی دی او دا ځینو نه خو خدای پاک په امان کړی ځکه چې د غلو نه پاتې شو دا ګاډۍ هم د غلو نه پاتې شوې ده. زمونږ د ګاونډ نصرالله ما د ارشاد لوار بیګا دلته غله راغلي دي دې ځای نه چوکاټونه ورونه سامان وړی دی بیا د شپې ګاډۍ واپس دوباره راغلی ده چانس ورته لګېدلی ده یو پوړۍ ده هغې خېجولې ده هغې پورته کړې دی خوټې کوزه کړې ده نو بیا خو د دې کې زمونږ کم نیک چې دی هغه د شپې ډیوټي کوي نو هغه پې بیا پوه شوی دی هغه پې څه ډزې مزم کړي سړي تښتېدلي او په دغه موقع باندې چې زمونږ نوجوانانو کم ملګري ګروپونو کلیوالو هغو راوتي دي او دا ګاډۍ او دا پوړۍ ته راستنه کړې او راوستې زمونږ د دې حکومت نه او د دې شکور چوکۍ او د مندڼي تاڼې نه زمونږ دا اپیل دی چې دې زمونږ سړک باندې د بنګلې نه والا تر شکوره پورې په دې باندې ګشت نه کېږي ځکه چې موږ پولیس ونه لیدل پولیس نه راځي نو خلک زړور شوي دي لارو ته راوځي څوک موټرسایکل اخلي څوک چا سامانونه پټوي کور کوڅې مخې ته چې څه پاتې کېږي نه نو اخر موږ کورونه وساتو که موږ روډونه وساتو بل للمه کې ښه تاسو ته پته ده چې 2 کاله وړاندې موږ نه بجلي کټ شوې ده د هغې موږ په تیاره کې پراته یو شیشې خو د ورځې کار وکړي د شپې خو بیټرۍ کار نه کوي ځکه چې بیا هغه تیارې هغلته ښه موقع میلاویږي نو د بجلۍ نه موږ دغه شان دي نو موږ به څه وکړو یاره غریبین ده د دې له 100 روپو باندې یو څیز غریب را پیدا کړي دلته چا له ساسي مزدوري وکړي نو پیسې ورکړي چې هغه رادغه شي شپې غل راشي چې یو شي نه به څه وکړي نو موږ د حکومت نه او بل د خپل قام ګاونډ هم دا اپیل کوو چې روزي او د دې خبرې تپوس وکړي او د شکور تاڼې نه دا توقع لرو چې زموږ د دې سیز تپوس وکړي او د دې ګاډۍ والا چې چاره د دې زر معلومات وکړي او دا زموږ ته حواله کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ سره بیګا د واردات شوي دي. زه خپل د شکور تاڼې نه مندڼي تاڼې نه دې کلي علاقې مشرانو نه زه دعوګیر یم اپیل کوم دغه کوم موږ خپل هم لکه څه غریبي ده دغه هم ده موږ دا بیګا د پوړۍ داسې کار شوی دی چا دا کړي دي چوکاټونه یې وړي 3 کمرو د هغې سره ورسره باترومونه دي هغه خو خیر وړي دی په هغې نه یم پوه شوی باندې په شور شغرب باندې دا پوړۍ چې خېجولې نو ګړز د غوږو شو نو دغه مې وکړو دا دوباره ګیرې شوي دی دوباره کړکۍ دغه ته پرېوتلې نو اوس خو دغه کړي دي بیګا ته پاتې شولې دغه نو اوس پولیس ته سهار وختي مې رپورټ کړی تر اوسه پورې دغه پولیسو دغه ونه شو نو پولیسو نه ما فیل دی زما نور د کلي علاقې مشرانو نه سهار ما 7 بجې 8 بجې زه تللی ما دا د اوس 10 بجې دي تر د اوس ساعته پورې زما تپوس ونه شو زه غریب یم مطلب دغه ما زه خپله مطلب چې کې زما سره دغه وکړي امداد وکړي زه دوی محتاج یم دې ټایم کې غریبي مو ده دغه هم دی او ګاډۍ ته پاتې شوې ده بیګا دغه شانته دغه وړلو او چې دې کې ما سره پوره امداد وکړي.